پېښور شالمپور اوسېدونکی یم. زما نوم طلا محمد دی او د والد صاحب نوم مې فضل محمد دی. د مټه مغلخیل غریب آباد یو رهایشي جمدلي ولد نادرشیر چې د مومندو دی او مومند دی او دلته په مټه مغلخیل کې اوسېږي. دی په شالمپور کې موږ سره رهایش پذیر و، هلته کې اوسېدو. د موږ سره تعلق جوړ کړو، دعا سلام یې جوړ کړو او ښه ګهره تعلق او اعتماد سره موږ تعلق جوړ کړو. او د څه وخت به موږ ته آفر وکړو، څه ټایم بعد یې آفر وکړو چې په اف سی شب قدر کې برتیاني دي او که ستاسو څوک نږدې رشته دار وي نو راولئ چې دلته برتي کړم. ما ورته فرسټ ټایم د خپل زوی کاغذات ورکړل، هغه کاغذات جمع کړه، بیا هغه برتیا ته هم بوتلو، میډیکل یې ورته هم وکړو. بیا څه ورځې بعد هفته نیمه بعد بیا آفر وکړو چې دې کې به خرچه لګي او لږ پیسو به هم مخکې اخلي. د ما نه 1.5 لک روپۍ آفر وکړو، مجبوراً ما ورته پیسې ورکړې ځکه چې دلته بچی نوکر کولو. دې کې څه موده تېره شوه، هغه ته میډیکل هم وکړو، هغه برتیا ته هم بوتلی او هغه ته یې دا ویلو چې تاسو په خصوصي کوټه کې شوي په پیسو باندې او تاسو سره مزید افرټ ضرورت نشته. بیا هغوی ته یو 2 تنخواګانې هم د خپله جیب ورکړې وې. بیا د دې نه زما نور رشته دار خبر شو، هلکان کوم چې تعلیم یافته وو هغه د دې نه خبر شو، نو هغوی هم دا خواهش وکړو چې دا دونه په دې طریقې سره ادا کېدی شي نو موږ له هم ټرای وکړئ. لہذا زما باقي رشته دارو هم د سره رابطه وکړه او زما په موجودګۍ کې او زما د تعلق په بیس باندې دته پیسې ورکړي، دته کاغذونه ډاکومنټس اډنټي کارت وغیره جمع کړل او د به هغه په برتي آفس کې جمع کړل. هغه ځای کې به دوی هلته بوتلل، هلته کې به ولا مطمئن به یې کړل، به دوی به برتۍ ته هم بوتلل، په دې به میډیکل هم وکړو، میډیکل خیبر لیبارټري کې به ولا میډیکل وکړو په اشرفو کې. هغه هلکان به ترې نه ښه مطمئن شول او بیا به دې ته وویل چې تاسو هفته نیمه یا میاشت نیمه انتظار وکړئ، تاسو پسې به خپله لیټر راشي تاسو به زه واستوم. په دې کې د کم از کم د دې کلي د علاقې د خلکو نه 50 هلکانو نه د پیسې واغوښتلې چې دا تقریبا 80 لاک روپۍ جوړېږي. په دې کې زما د په موجودګۍ کې دا غوښتي دي، د دې زم ګرنټر یم او دا 50 کسان د دې شیز ګواهان دي، د دې ګرنټر دي چې دا د بوتلې دي او دا پیسې ټول زما په موجودګۍ کې ورکړې شوي دي او بلکې میکسیمم پیسې زما په لاس باندې ورکړې شوي دي ځکه چې کس تعلق د جمدلي بل د شیر تعلق زموږ سره و او دې هلکانو دا زموږ په اعتماد باندې ورکړي دي چې دا خو زموږ د کلي سړی زموږ رشته دار دی او دې سره بس دوکه نه کېږي. نو دا د دې نه باوجود د هغه کسان ونه کړل، تنخواګانې 2 والا ورکړې او بیا دې لاړو غیب شو. بیا د پسې زه ګرځېدم چې دې ما را پیدا کړو، بیا د ما ته ووایي چې زه به تا ته پیسې واپس کړم او کار ونه شو. د هغې نه باوجود پکې 6 میاشتې تېرې شوې او دی ما پټېږي را پټېږي. بیا دې کې موږ مختلف قسم جرګې مو کې د پولیس په موجودګۍ کې جرګې وشوې، د هغې دا سټمپ پر دا موجود دی چې دې کې د جرګې له دا واک ورکړی و، په دې کې دا نشاني د ګوتې موجود ده، د پکې ګوته لګولې ده. بیا دغه ته دوباره بیا هفته بعد فیصله وه، دا فیصله بیا مشرانو ولیکله او دې فیصلې نه بیا دې پټ شو او چې کله په دې پټ شو نو زوی ته ووایي چې ته لاړ شه او په پولیس تانه کې درخواست ورکړه چې زما پلار چې اغوا کړی دی. لہذا هغوی په ما باندې د اغوا پرچه وکړه او ما په دې کې تقریبا 2 میاشتې تاریخونه وکړل او دې فیصلې نه بیا دې پټ شو. د دې دوران کې بیا د ما باندې اغوا کیس وکړو. په دې فیصله کې لیکلی شوي دي چې د ما سره کوډ لیکلی دی که چېرې د پیسې واپس نه کړی شي یا د مطلوبه تاریخ ته د پیسو بندوبست ونه کړی شو نو دی به د خپل رهایشي کور خرڅوي یا هر څه بندوبست کړي، دې تاریخ پورې به دې طالب دا پیسې درکوي. لہذا په دې باندې دی متفق شو که ما پیسې کیش ور نه کړې نو زه به د خپل کور خرڅوم او دته به زه کیش واپس کوم. د هغې هم 3 میاشتې تېرې شوې، ما په مختلف جرګې وکړي او د به زه مختلف طریقو سره دباولم او د ما تر اوسه پر خپل کیش واپس کړی نه دی. بیا موږ پولیس ته رجوع وکړه، د پولیس په موجودګۍ کې دا د مټه مغلخیل خواجه ویس ایسي چو د ډي اس پي په موجودګۍ کې د شب قدر تانې ایسي چو هغه یو کمیټي جوړه کړه چې د رهایشي کور دی د وعدې مطابق دا خرڅ کړی شي او د فریق دویم تاریخ د خپل کیش حواله کړی شي. په دې کې مشران هم نامینیټ شول، مشرانو ته دا کیس حواله کو، د هغې نه باوجود دوی 7 دن ټایم ورکړی او 7 دن بعد 21 دن تیر شو او په دې کې هیڅ عمل درآمد ونه شو. د خپل پوره اصل رسوخ دی، د خپل اصل رسوخ او د تعلق او د پیسې په بنیاد باندې دا د یو مستقل کار دی او د دغې په وجوهات سره تر اوسه دا کار نه دی شوی او دا پیسې تر اوسه ماته نه دي حواله شوي. دې نه علاوه د ما باندې یو پرچه هم کړې ده، د هغه کیس را باندې کړی دی چې د هغې هم دا موجود دی چې په هغې کې ما اوس په دې BBA کې کنفرمیشن هم وکړو او دا په دې کې ما IGP ته هم یو ریکویسټ لیکلی و، هغه درخواست هم په خواجه ویس دغه مطلوبه تاڼه کې د هغې کاپي موجود ده. د هغې نه علاوه ما DPO چرسدي ته هم یو ریکویسټ کړی و او د هغې کاپي هم موجود ده په خواجه ویس کې، هغه ته مرس کړی دی. د هغې نه باوجود څه خاص عمل درآمد پرې ونه شو. د سره ما ډېرې زیاتې جرګې وکړي خو هېڅ رزلټ یې را ونه وتو. لہذا زما د پولیس
اهلکارو ته د پولیس مایدینو ته د دې ملک چارواکو ته او مغززین علاقه ته دا درخواست دی چې لهدا زما د مدد وکړي شي. دې کس ما سره ډېر زیات ظلم کړی دی، بلکې دا 50 خاندانو سره ظلم کړی دی او دا هغه کسان دي چې دا ټول کونډې او روندې دي او د خپل بچو د مستقبل لپاره خپل جهیزونه خرڅ کړي دي، خپل ګور کفن خرڅ کړی دی او دوی د ورکړي چې موږ بچي به نوکر شي. دوی سره ډېر غټ فراډ وکړو، ډېر غټ ډوکا وسره وکړه او دا زما د علاقې خلکو ته هم پولیس ته هم او د ملک اختیارمندو ته هم دا درخواست دی چې زما د مدد وکړي شي چې هغه نوبت را نشي چې پکې خون خرابه وشي او پکې یو ډېره غټه ټریجډي یو ډېره غټه حادثه وشي. لهذا زه ټوله دا درخواست کوم چې دا یو ډېره غټه اهم مسله ده او په دې کې زموږ بھرپور مدد وکړي شي. زما آی جی پی معظم شاه انصاری صاحب ته، ڈی آئی جی مردان گنڈاپور صاحب ته او ڈی پی او سہیل صاحب ته دا درخواست دی، دا ریکویسٹ دی چې زما دی مدد وکړي شي، بلکې دا مدد د 50 خاندانو مدد دی او زه دې ته بار بار دا درخواست کوم چې دې 50 خاندانو سره دا مدد وکړي شي. او دا یو ډیر غریب طبقه ده او ډیر غریب خلک دي او دې سړیو سره ډیر ظلم کړی دی. د دې نه علاوه هم زما چیف جسټس ته او د حکومت د ملک حکومت عہدیدارو ته دا درخواست دی چې دې کې مکمل مدد زما وکړي شي.